بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظیم. دا روایات دا حدیث کې راځي چې په مشرکانو کې یو سړی و چې ابو معمر هغه ته ویل کېده او نوم یې جمیل و. نو هغه ډېر هوښیار سړی و پرې مشرکانو کې. نو مشرکانو به ویلي چې د ده پرې سینه کې 2 زړونه دي. نو ده هم بیا بریتونه تاوول او ویل چې زما 2 زړونه دي او پرې زما دا هر زړه چې دی نو دا د محمد د زړه نه زیات عالم دی او زیات پوه دی. دا خبرې به ده کول. د دې بدر په غزا کې چې کله مشرکانو شکست وخوړو او 80 کسان تېنه ووجلی شو او یا تېنه قید کړی شو باقي وتښتېدل. نو ابو معمر چې و جمیل د 2 زړونو خاوند دی هم وتښتېده. نو داسې وتښتېد چې دا یوه سپلۍ په خپه کې ده او یو یې په لاس کې اچولې ده او منډې وایي. ابو سفیان ورته ویل چې ابو معمر څنګه حالت دی؟ چې بس خلک لاړ میدان یې پرېښوده. ویل ستا دا څنګه چل دی دا چې یو پیزار دی په خپو دی بل دی په لاس کې دی؟ ابو سفیان ورته ویل وی دې ته مې پام نه و. دا الله تعالی وشرمو چې د 2 زړونو خاوند بیا دې ته پام نه و چې ما دا پیزار په لاس کې راکېستی که دا مې په خپه کې اچولی. منافقانو به دا اعتراض کو چې دې محمد صلی الله علیه وسلم 2 زړونه دي. یو زړی چې کوم دی نو هغه زمونږ د ټولو سره دی، دا یو زړی د خپلو ملګرو سره دی. یعنې خپلو ملګرو سره د خصوصیت دی. نو ټیک ده خپل ملګري سره سړي خصوصیت دی. دا اعتراض دا به اعتراضونه به کوو. بل طرف ته د جاهلیت په زمانه کې دا مسله وه چې یو سړی خپلې ښځې ته ووایي چې انت علی که ظهر امي، ته په ما باندې په شان د مور زمایي. دې ته زهار وایي. نو دا به هغې طلاق حسابوو او دا ښځه به په سړي باندې ابدن چې کوم دی بنده شوه خپله. وایي دا خو مور شوه. نو اوس مور خو بیا ښځه کېږي نه، نو سړی به د ښځې نه خلاص شي. نو قرآن کریم دغه منګړتې خبرې، دغه باطلې خبرې، دغه بیهوده خبرې د جاهلیت د زمانې په هغې باندې ضربکاري وکړه او ویلې چې ښځه مور نشي کېدی چې د سړي ښځه ده
نو سړی مور نشي کېدی ځکه چې د یو انسان د پاره دوه میندې نشي کېدی چې د دواړو نه پیدا شي نو یو خو د خپله مور ده چې د کم مور نه دی زیږېدلی دی یو هغه مور ده او دویمه مور وله تاسو د خپله ښځه کوئ ښځه حسابوئ نو ولې دی له دې نه هم پیدا شوی دی حقیقي مور خو دې ته وایي چې د هغې د رحم نه سړی پیدا وي نو دا څنګه د هغه حقیقي مور شوله دی د خپلې مور نه هم پیدا شوی او بیا د خپلې ښځې ته چې دا ټکی و نو دې نه هم پیدا شوی دی نو دې وجې نه د یو سړي دپاره دوه میندې نشي کېدی حقیقي دویمه مسله هغه دا ده چې د عربو د جاهلیت په زمانه کې به د یو سړي زوی د بل سړي به خوښ شو چې هلکه دا ډېر با اخلاقه هلک دی او ډېر ښه هلک دی او ډېر قابل هلک دی هلکه به ته ما زوی کړې اب د هغه زوی شو حتی چې د هغه سړي نه به هغه وراثت هم او څومره چې د زوی احکام دي دا ټول به پې جاري کېدل او د هغه ښځه به په هغه سړي باندې حرامه وه ځکه به یې ګور وه نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت د زمانې نه مخکې حکیم ابن حزام د حضرت خدیجة الکبرا د ترزوی دی او د هغه د هغې دپاره مختلفو کسانو به تجارتونه کول نو دا مکې معظمې ته یو هلک راوستی شوی دی زید نومې دی هغه خرڅېده نو حکیم ابن حزام د حضرت خدیجة الکبرا دپاره په پیسو واخیست چې واخیسته هغه و چې کله د نبی علیه السلام سره دې نکاح وشو د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها کوم چې د پیغمبر خدا ربی بیبي ده او د کومې نه ټول بچي دي دا خدیجه ده نو دا هغې نبی علیه السلام له دا په تحفه کې ورکړه چې دا ستا شو په دې کې د زید پلار راغی او د زید تره راغی مکې ته هلته یې زید ولیده او دا د صبر جاهلیت نه او صبر جاهلیت به دې ته ویله چې په یو ښار کې به چا وړوکی پټ کړه نو بل ښار ته به یې بوته هلته به یې خرڅ اوس خو یې دلته پټوي نو هغه بیا مړ کړي هغه سترګې ترې وباسي او دا ګردې ترې وباسي او نور په خپله مړ شي په هغې باندې او په هغه زمانه کې به دا وشي هسې به یې پټ کړه نو په بله ښاریه کې بیا خرڅ کړه او بیا غلام نو دې ته د صبر جاهلیت غلام وایي نو دا د صبر جاهلیت نو چې کله پلار او ترې رالل هغې چې دا خو یو ویل زما وراره دی بل زما زوی دی نبي علیه السلام ورته وویل چې ښه ده زما او ستاسو منځ کې به دا فیصله وي چې زید به راوغواړو که په خپل اختیار باندې تاسو سره ته نو زه به یې نه منې کړم او که ما سره پاتې کېدې نو تاسو به پې بیا تاسو به یې نه منې کړم دا لوزنامه وشو زید یې راوغوښته زید راغی نبي علیه السلام ورته ویل زید پلار او تر سره ځې که ما څه پاتې کېږي هغه ویل تا څه پاتې کېږي نبي علیه الصلاة وسلام ډېر زیات زړه ته رانږدې شو او ډېر انتهایي ورته ګران شو او په زویوالي باندې ونیو ځکه د جاهلیت په زمانه کې به دا کار خلکو کو نو بیا به زید ته زید ابن محمد ویلی کېده د دې آیات د نزول نه مخکې به زید ابن محمد یعنی زید د محمد دا به ویلی کېده اوس الله شان ته وګوره چې زید ته نبی علیه السلام د خپلې ترور لور حضرت زینب په نکاح باندې واخیسته اوږده واقعات دي په احادیثو کې
راضیم نه وه د هغې ورورم راضي نه و خو قرآن نازل شو چې ما کان لمؤمنین ولا مؤمنة اذا قضى الله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم نو دا آیات نازل شو نو هغې دواړو غاړه کېښوده خو بیا هم زینب چې وه نو هغه د قریشي خاندان یو لوی خاندان سره تعلق ساته او په زید باندې دا الزام و چې دی خو مړی آزاد شوی دی پیغمبر خوا بیا آزاد کړی نو دا کور یې نه سازېده نو دی به راته او نبي علیه السلام ته ویل زه خو دا زینب طلاق کوم نبي علیه السلام خدای نه ویرېږه دا کار مه کوه بل طرف ته الله حکم راولېږه چې دا زید قلاریږي نه او دا زینب طلاقوي نو ته ورته ځان برابر کته به په نکاح باندې اوس هغه د هغه د داعي زوی ښځه ده څنګه به دي او خلک به اعتراضونه کوي او اعتراضونه خلکو هم کړه بیا خو نبي علیه السلام ته الله ویل چې ته آخري پیغمبر او دا د جاهلیت دا باطل رسمونه به ته ختموي دا به په تا باندې زه ختموم نو دا کار به هم ته ختموي نو چې هغه کله طلاق کړل نبي علیه الصلاة والسلام په نکاح باندې واخیست نو یو دغه دا منافقانو اعتراضونه شروع او د خپل زوی ښځې په نکاح واخیسته د خپل زوی ښځې په نکاح واخیسته نو دا آیاتونه نازل شو چې دا پردی زوی چې دی که نه دا د بل چا زوی کېږي نه ځکه زوی خو دې ته وایي چې د سړي د شا نه پیدا او دی چې پیدا کېږي د یو سړي د شا نه پیدا کېږي نو چې د یو سړي د شا نه پیدا شو نو دی بل چې ورته هسې په خوله باندې ویل چې ته زما زوی نو دا څنګه زوی شو مطلب دا دی چې په دې مصنوعي موروالي او مصنوعي زویوالي او کوم چې په شریعت اسلامي کې حقیقي مورواله او حقیقي زویواله دی اذان نشي او قرآن ویل چې دا خلط بلط بکوي د مصنوعي ابن او د مصنوعي مور او د حقیقي مور او د حقیقي زوی منځ کې فرق وکړي دا تاسو ګډې وړې وایي نو دا آیاتونه راغلي بهرحال ما جعل الله لرجل نو قرآن یو خبره وکړه ما جعل الله لرجل نه دی ګرځولی الله د یو سړي دپاره من قلبین د دوو زړونه فی جوفه په خېټه د ده کې د هیڅ انسان په زړه کې په خېټه کې دوه زړونه نشي کېدی او د هغې وجه دا ده چې دوه زړونه یي نو یو ړه به یو فیصله کوي او بل ړه به بله فیصله کوي یو به وایي دا کار وکړه بل وایي مې کوه نو دا سره غلطه خبره ده او که سړی دا دعوه کوي نو دا خپله خېټه دې سیري کړي او دې ګوري چې یو زړه دی پکې که دوه دي نو څنګه چې د یو سړي دپاره دوه زړونه نشي کېدلی دارنګې د سړي ښځه په دې الفاظو باندې د سړي مور نشي کېدی او دارنګې یو پردی بچی صرف په دې وینا باندې چې دا زما په زویوالي نیولی دی دا د ده زوی نشي ثابتېدلی څنګه چې د یو سړي دپاره دوه زړونه په یو خېټه کې نشته دارنګې ښځه مور نشي کېدی او دارنګې وړوکی چې کوم دی دا د دوو سړو بچی نشي کېدی یا به د یو د شانه پیدایي یا به د بل د شانه پیدایي وما جعل ازواجکم اللائي تظاهرون منهن او ندی ګرځولي الله بې زنانه ستاسو هغه چې تاسو زهار کړی د هغې سره او داسې م ورته ویلي چې انت علی کظهر امي ستاسو څه نه دي امهاتکم ستاسو حقیقي میاندې دا ستاسو میاندې نه دي وما جعل ادعیاءکم ابناءکم او ندی ګرځولي الله داعی بچي هغه مصنوعي زامنه ابناءکم سلبي او حقیقي زامن ستاسو ذالکم قولکم بافواهکم
دا خو وینا ستاسو دا په خلو ستاسو باندې دا خو ستاسو د خلو وینا ده چې ښځې ته ووایه ته په ما باندې په شان د مور زما یې او پردي زوی ته وایه راځه بچی ته زما بچی والله یقول الحق الله حق وایي الله رښتینی خبره کوي چې په دې الفاظو باندې خپله ښځه مور نه سازېږي او په دې الفاظو باندې پردی بچی حقیقي نشي سازېدی او د بچی حقیقي احکام پې نشي جاری کېدی او وهو یهدي السبیل او دا الله ښوونه کوي درستې لارې ته الله چې کومه لار ښایي دا درسته لار ده نه چې د جاهلیت مشران کومې لارې ښایي ځینې هغه بلکې د ګمراهۍ لارې دي د بېدینۍ لارې دي اوس تاسو خو به دا ویل نو قرآن او فرمایل چې دا خبرې بندې اوس ادعوهم لآبائهم راوبلئ دغه دعي هلکانو لره لآبائهم خپلو پلارانو ته او هو اقسط عند الله دا ډیره د عدل او د انصاف خبره ده په نزد د الله باندې چې د چا بچی دی هغه ته نسبت وکړه چا بچی دی نو هغه ته نسبت وکړه نو دا حکم راغی چې دا واړه چې تاسو په زامنو نیولي دي د دې خپلو پلارانو ته نسبت وکړئ عبدالله زی د عمر وایي وی موږ به د دې آیات د نزوله پورې زید ابن محمد ویو او چې دا آیات نازل شي چې ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله نو بیا به موږ دوباره زید ابن حارث کو او ټولو خلکو بیا زید ابن حارثه هغه ته ووایه ځکه چې د پلار نوم یې حارث خپل حقیقي پلار یې وکړه نو عبدالله صاحب وایي چې دا وخته پورې موږ زید ابن محمد وو او دا نبی علیه السلام ته داسې ګران و چې دا نه د ده بچي ورته ګران و د نوسي ورته ګران و دا یو ځلې حدیث کې راځي بخاري کې حدیث دی یو هلک ورسره راغی چې ډېر په کره کوره کې دی عبدالله بن عمر چا نه تپوس کړه دا هلک څوک دی داسې ډېر په چرت کې رالاړ شوی په مکیس کې که نه لره اسامه زوی دی د زید نسی دی عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایل ویل که رسول الله ژوندی وی دا به ورته ټولو خلکو نه ګران و یعنې نسیم ورته ګران دونه په دې خبره باندې چې پلار او ترې وانهخېستل او پیغمبر خدای یې واخیست دا ډېر لویه خبره وه فإن لم تعلموا آباءهم که تاسو د دې پلاران نه پېژنئ اوس تا ته پته نشته چې هلکه دا خو ما ورته زوی ویو خو ما ته خو یې پلار نه دی معلوم چې د پلار یې څه نوم دی نو څنګه به یې پلارانو ته دا کوو نو که پلاران یې نه پېژنئ نو په اخوانکم فی الدین دا ستاسو وروڼه دي په اسلام کې او په دین کې ورته وایه ای اخي ای روره رور ورته وایه و موالیکم او دا ستاسو آزاد کرده شده غلامان دي داسې ورته ووایه او موالیکم معنا دا هم ده چې ای د تره زویه ای وراره داسې وایه موالی د تره زامنو ته هم وایي او موالی هغه غلام ته هم وایي چې سړی آزاد هغې ته مولا وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو موقع کې په حدیث کې راغلي دي زید ته وایي انت اخونا و مولانا ته زمونږ رور یې او ته زمونږ مولا یې وليس علیکم جناح فيما اخطأتم به نشته په تاسو باندې ګناه په هغې کې چې خطا شوئ
لکه به طور مثال پام نه دی او یو هلک ته دې وویلې هیر پلاني زویه او هغه پلاني زوی نه خو په تېروتو کې یې ورته وویلې یا ستا دا خیال چې دا د پلاني زوی دی د پلاني زویه دلته راشه او هغه د پلاني زوی نه نو ته خطا شي نو په دې کې ګناه نشته په دې الله تاسو نه نیسي ولکن ما تعمد قلوبکم مگر پاږي چې قصد کې ستاسو زړونه چې ته قصدن یو پردي وړوکی پردی وړوکی پردي سړي ته منسوب کې او قصدن دا کار کې نو بیا په دې باندې مؤاخذه ده په دې باندې نیول د اسلامي جماعت طلبا په موږ کې نه دي کارجان زموږ دی جماعت هلکان دا دوی به یو گیت به ازبخ کې زوته و قاضي صاحب چې ژوندی و چې هم بچې کسکې هم بچې کسکې ناول به وکړي چې قاضي کې که نه یو ځای کې د هلکان دا چغې ویلې مولانا عبدالرحیم زما استاذ و او ډېر نډر عالم و هغه او قاضي صاحب نه هغه رکن جماعت چې هغه کم اسلامي طلبا هلک دا چغې ویل چې هم بچې کسکې که نه نو هغه د هغه پلار رکن جماعت و نو هغه پلار ته ویې دلته راشه پلاني وایي ستا دا زوی وایي چې موږ رچا بچي ده ته پته نه شي چې ستا زوی دی هم بچې کسکې پوهېږې اوس دا څنګه ده نو دې کې ګناه نشته که د مینې او د محبت په وجه باندې د تعلق په وجه باندې چا ته لور وویله چا ته یې زوی وویل دې کې ګناه نشته ستا یو وړوکي سره اوس موږ یې خپلو طالبانو موږ بچي زه بچي وایم که نه چې موږ بچي نه وایو دا خو د مینې او د محبت په دغه باندې سړی بچی ویلی شي دا یې کې مولانا شبیر احمد عثماني دا نکته لیکلې ده چې په دې کې ګناه نشته دی بیا خیال دی تاسو زما دې خبرو ته ګوره ډېر دا کوئ زه خبره کوم که نه دې باندې ما ډېر ځان کړولی دا ما ډېرې کتلي دا خبرې دا یو خبره ځان سیاد ساتئ یا به ستاسو په کار راځي زه به بیانېم اوس ډېرې خبرې دي موږ افسوس کوو چې موږ د خپلو استادانو نه په دې باندې په هغه وخت ځان پوه کړی دی اگر چې ما به دا کوشش کوو چې زه د خپلو استادو ځان پوه کړم ځان پوه کول دا ډېر ضروري خبره ده ولکن ما تعمدت قلوبکم لیکن نیسي په هغې چې ستاسو زړونو قصد وکړي او لازمه قصدن ته یو پردی هلک پردي سړي ته منسوب کې او وکان الله غفور رحیم خو د دې باوجود که سړی تېر وځي نو الله بخښونکی دی ګناهونه الله معاف کوي او رحیم مهربانه دی په خپلو بندګانو باندې دا دې آیتونو ترجمه وه دا صورت لږ ګران دی سورې بقرې په شان دی ځکه دې کې احکام دي او کوم صورت کې چې احکام یې هغه ګران دي دې کې یو څو خبرو ته اشاره رااله ابطال التحریم بالظهار الذي كان في الجاهلیه یو په دې آیاتونو کې ابطال او بطلان او ختمول د هغه تحریم وشو په سبب د زهار هغې سره په جاهلیت کې چې د جاهلیت په زمانه کې به یو سړي خپلې ښځې ته وویل چې انت علیه که ظهر امي بس دا به یې مور حسابېدله بیا او نکاح به یې ختم شو نمبر 2 ابطال عادة التبني وما يترتب عليها من حرمة نكاح امرأة المتبنى دویمه مسئله هغه عادت الله باطل کو د تبنی چې پردي زامن به خپل زامن کوي نه دا ستاسو زامن کیږي نه او په دغه خبره باندې چې کم د جاهلیت په زمانه کې کم حکم مرتب کېده ابدا وا چې دغه متبنا ښځه به د دې سړي انګور وه نکاح به ورسره نشي کېدی نو دا یې باطله کړه او نمبر 3 وجوب دعاء الداعي المتبنى بأبيه ان عرف
ولو کان حمارا. وی لازم دی رابلل د دعی، دعی یا د خلی بچی ته وی خپل پلار ته د هغې رابلل لازم دی اگر که دا پلار خر ولی نه. یعنی دا مطلب نه دی چې ګینه پلار ډېر د لاندې درجې سړی دی او دې سړی اوچت سړی دی نو زه نه شم ویلی چې دا د پلاني نی زوی دی یا د پلاني جولا زوی دی او یا د پلاني دغه زوی پوهېږئ په دې باندې. که پلار یې خر ولی نه خو مکه خپل پلار ته منسوب کې بل چاته نه. او وإن لم يعرف للدعي اب، که دغې دعي دپاره پلار نو یعنی پلار معلوم نو نو دعي بعنوان الاخوة الاسلامیه، نو بیا به رابللی کېدی ای زما وروره، ځکه هر مسلمان د مسلمان رور دی. المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه. پیغمبر خوای مسلمان د مسلمان رور دی، نه به پې ظلم کوي نه به د بل ظلم ته پرېږدي. دا د دنیا د مسلمانانو ملکونو چې دا د غزا مسلمانان یهود او امریکې ظلم ته پرېښي دي، دا د دې مشرانو دا اسلام متزلزل دی. لکه چې مسلمان د مسلمان رور دی پیغمبر خدا وی، او لا یظلمه په خپله به هم ظلم نه کوي ولا یسلمه نه به د بل ظلم ته پرېږدي. موږ هغه د امریکا او یهود پرېښي دي او د هغې لا چاپلوسي کوو او بیا زمونږ دا یاران په چاپلوسۍ کې ډېر مخکې روان دي. اوس دی ډرم دی که ټرمپ دی، د هغه چې کوم دی چاپلوسي کوي. دغې نه ځان له اله احساس کړی دی، معبود احساس کړی دی. او پنځم دا چې رفع الحرج والاسم من فی الخطا، که سړی خطا شو په خطا کې هسې پردي هلک ته پردي زوی د پردي زوی پردي سړي ته نسبت وکړو لکه عام طور سره داسې کېږي، نو په دې باندې مؤاخذه نشته، د دې باندې الله عذاب نه ورکوي. دا د دې آیاتونو ترجمه وه، مختصر تشریح و دعا وکړو چې الله موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوه کړي، د سره سره موږ له پرې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. دې څوک کار کوي الله دې کامیاب کړي، څوک مخالفت کوي الله دې ورته هدایت وکړي، که هدایت قابل نه الله دې تباه کړي. دا خبرې مې دې لپاره درته وکړې چې اوس دا رسم دی په جاهلیت په اسلام کې چې که ښځه به وایي دا ما دې سړي ته اسلامي رور ویلی دی، بوډۍ به وایي دا زما اسلامي بچی دی. نو دا اسلامي بچی دی، اسلامي خور ده، خو رښتینې به په رښتیا یې خور نه ده او دا نه په رښتیا دا بوډۍ د هغې مور ده. دا یاد ساتئ. نو بیا د دینه بیا ستر ماتئ. تاسو د پلانونه ولې ستر نه کړ؟ یاره جي دا موږ سواړه لوی شوي دي. نو تا سواړه لوی شو نو ته به ترې ستر نه کړې چې وړوکی دی نو ستر دې مه کړو، چې غټ شي ستر دې شروع کړه. دعا وکړئ چې الله موږ ټول دین باندې پوه کړي، زموږ را زنانه هم پوه کړي، زموږ را خاص او عام ټول په دین باندې پوه کړي او موږ له په دین د عمل کولو توفیق راکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه